سورہ نور اتلسم سپارہ آیت نمبر 22 مخکنا آداب ذکر کول د پاره د دفع د فحشا د پاره د ختمولو د بے حیاي چې معاشره و د بے حیاي نه هغه څنګه پاکیږي څلور احکام ذکر کړل دی ځنه پنځم حکم ذکر کړي هغه دا چې لونډانو ته نکاح کوي بے نکاح ته نکاح کوي معاشره کې چې فحشا راځي او بے حیايي راځي نو پاره کې یو وجه هغه نکاح نه کول دي او بیا زمون په دور کې د دې نه کولو د وجه نه د بے حیاي د خورېدو ذرایع او امکانات غډیر دي د وجه نه اولاد ته هغه په وخت باندې د نکاح بندوبست کول دا ضروری دي اولاد بیا عام دي که نارینه دی او که زنانه دی که هلک دی نو د هغه دپاره ښه رشته وګوره کوشش ورله وکړه د دې په فکر کې مه ګرځه چې یاره دی غټ افسر شي او غټ نوکر شي نو بیا به ورله د نکاح بندوبست کوم او بیا به ورله نکاح کوم ځکه الله تعالی وایي ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله که دی غریبانانی او پیسې ورسره نه نو چې نکاح وکړي نو الله تعالی به د خپل فضل نه هغه دیله ورکوي دی به بې پروا شي د هغه ضروریات به ترسره کېږي ایکې به دی محتاجه کېږي نه تاسو ګورئ په دې معاشره کې داسې چې پلاری نو هغه خپل نوجواني او خپل ماشوموالی هغه داسې تېرې کړي چې فروټ یې خو چېرته په سترګو نه یې لیدل او د سارې چې چیس کي نو هغه هم چېرته سره چې پی واله هم نه او چې واده وکړي اولاد ورله خدای ورکړي نه په ګاډو کې ګرځي بیا زمونږ یو رشته دار دی اوس په دې سوات کې اوسېږي هغه یو ځل یو خادي و نو د خادۍ کې بعضې خلک هغه پرې دغه باندې پیسې نیولي نو د شلو نوټونه چانوستو یو د شلو لوټ پروت و خلکو پې باندې پې مې ښودی هغه شلېدلی مو هغه روچت که ښکلی که جیب کې کېښود پیسې هم هغه نوستې وې جیب کې کېښود او ویل وی تاسو د دې په قدر نه پوهېږئ داسې وخت په مونږ باندې چې د سارې به مونږ سکول ته تلو نو زمونږ به د سکول جامه نه وه چېرته به چاره وړه په دغه باندې هغه به مونږ له مور سمې کړې هغه به مو اچولې او د کور نور افرادو نو مور به مونږ جدا کړو چېرته کوټه کې به ځان له کینولو او سره چی به راله پخ کړې وه نه سره چی به په مونږ باندې اوس کله وایي چې بار تاسو کینئ نو بار به نورو ماشومانو ته بیا تاسو ښکته راځئ او بیا به چې نه سکول ته رخصت کړو هغه دور وي په مونږ باندې تېر شوی دی هغه د غریبۍ دوره ماته وایي یاد دی اوس پیسو سره لوبې کوي بچي یې چې نه په ګاډو کې ګرځي دلته راغلی یو خادي وه نو زامن ورسره اوس یې زامن غټ دی هغه وخت کې لږ واړو ناسې به تقریبا 10 کالو به نو ګرمي وه نو هغه خو د اے سی عادت و نو ګاډۍ ورته سټارټ پرېښود او اے سی پکې لګېدلی نو دې دننه په خادۍ کې روټۍ خوړه او هغه دننه په ګاډي کې ناست و ګاډي نه یې راکوز شوی دا چې نو الله تعالی ورکوي فسوف یغنهم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله که چېرته یې دي فقیران نو دې له به الله بې پروا کړي د خپل فضل نه موږ سره دلته یو هلک پاتې شوی سبق یې ویلی و بیا لاړ واده کړی نو یو ورځ یې ما ته رنګ وکړو ما ته یې مولوي صاحب وایي قرآن چې ویلی دی یکونو فقراء یغنهم الله وی هغه چل ما سره هم وشو ما سره موبایل نه و موبایل مې ځان له نوی واغسته
کور د پاره د بیټرۍ ضرورت و 100 بیټرۍ مې واغست هغه وخت کې 25,000 7,000 روپۍ بیټرۍ وه سولر پکې مې هم واغسته او پکې مې موټر سایکل هم واغسته جمعات ته ځم راځم د موټر سایکل ضرورت او موټر سایکل مې هم واغست دا ضروریات دي هغه ضروریات بستا الله تعالی تر سره کوي چې ته دغه غواړې مزې غواړې عیاشۍ غواړې فضل خرچې غواړې نو فضل خرچو یې وعده نه کړې تا سره یې وعده د رزق کړی تا ته به رزق ملاویږي ضروریات به یې تر سره کېږي یغنهم الله من فضله او که دغه شانتې جینۍ ده او د هغې ښه رشته ملاویږي نو هغه ورکړه په کور یې مه زړوه چې یاره غټ افسر چېرته راشي او چېرته مالدار سړی راشي نو هغه له به یې ورکوم بعضې خلک هغه مونږ داسې هم ولیدل چې لورې وي او په هغې پسې ښې ښې رشتې راشي خو دی یې ورکوي نه وایي دا زه نه ورکوم دا به کور کې ناست دی دا ظلم دی دا زیاتې دی دا ځان ګناهګارول دي مناسب رشته ملاویږي د هغې سره سمون خوري بس ورکه هغه ابتدایي تحقیق وکړه چې آینده کې دې ته مشکلات نه ابتدایي تحقیق وکړه ځان مطمئن کا او بیا ورکه وروستو زندګي ده نو وروستو زندګي خو چې څه لیکلي هغه شانتې به راځي ته په دغې باندې پړې چې ابتدایي تحقیق وکړې هلک ښه دی کورنۍ ښه ده خاندان ښه دی بس ورې که ورله بیا د هر چا خپل قسمتي چې څه په قسمت باندې لیکلي هغه شانتې زندګي هغه ورته میلاوي نو انکحوا الایام منکم نکاحونه کوي لونډانو ته بې نکاحو ته منکم ستاسو نه والصالحین من عبادکم او هغه نیکان من عبادکم د غلامانو ستاسو نه غلام دی نو که غلام دی او نیک هم دی نو نکاح ورله وکړه دا د ژوند یو ضرورت دی انساني ضرورت دی لکه څنګه چې روټۍ او خوراک دا د انسان ضرورت دی بغیر د دې نه د انسان وخت نشي تېرېدی دقه شانتې دا هم د انسان یو ضرورت دی دا به پوره کول غواړي والصالحین من عبادکم و امائکم او د وینځو ستاسو یکونو فقراء که چېرته وي دي غریبانان یغنهم الله من فضله بے پروا به کړي دي لره الله تعالی د خپل فضل نه والله واسع علیم الله فراخ او علم والی لوی علم د الله تعالی دی د هغه علم ته د هېڅ څیز علم نشي رسېدی په دنیا کې په انسانانو کې د ټولو نه لوی عالم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د هغه علم د الله تعالی د علم په مقابله کې د سمندر په مقابله کې د یو څاڅکي او د یو قطرې برابر هم نه دی د هغې نه هم کم د الله تعالی علم له انتها نشته چې الله وایي چې دا کار وکړه دې سره بېحایي ختمیږي نو دا کول غواړي او چې الله تعالی وایي چې زه پر اخر راولم نو راولي به پې باندې ویې که ورله تاخیر پکې مه کوه زمونږ نه د رسمونو د وجې نه د رواجونو د وجې نه نکاحونه هغه چې دی نو وروستو کېږي په ټیم باندې نه کېږي د هغه رسمونو د رواجونو د وجې نه دومره ګران شو ودونه چې یو درمیانه سړی درمیانه چې د هغه محدود آمدني وي هغه نن چې نو بچي له واده نشي کولی هغه لور له واده نشي کولی ولې هغه څیزونه پوره کول او کارونه پوره کول اوس چې زنانه راشي کور ته واده وشي نو اول په نظره په کوټه باندې چې څومره لوښي ورله کړي څه څه یې ورله کړي هغه پلانې هغه پسې زیاتي غوندې وه بس یې نو یو سټ یې ورله د شیشې کړو نور پکې څه نه یا که چا دغه المارۍ کړي والډوب المارۍ کړي نو خو بند دي نو د هغې به د کړکۍ کولو پرېږدي چې دا راځي چې لوښي وي دا اوس یو مصیبت او یو رسم جوړ شوی دی د هغې د وجې نه چې نقصان پیدا شو تاخیر په دې څیزونو کې راځي او بل طرف ته مور پلار ته د لور ودول هم ګران شو 8,00,000 روپۍ چې دې باندې وشي نو دا په اسانه باندې خلاص شي ډېر په اسانه باندې به خلاص شي دا ولې دا زمونږ د هغه رسمونو رواجونو نه اول خو په دغه مور پلار باندې دا شته دی نه چې خامخا به ورله دا چې دا دونه لوښي کوي کال پراتی کال نه ټول عمر پراتی
نو وسیم وشي هغه لوښي په دري کې پراته استعمال نشي. که کوي ورله د ضرورت چې کوم د هغه زنانه ضرورت دی او استعمال کې راځي هغه لوښي دې ورلو بس په هغې باندې به چې نو کار کېږي. مات شو خراب شو خدای به وس ورکړي ځان نه به نور والي. ټول عمر خو پې باندې پلار پړ نه دی، مور پې باندې پړه نه ده. که یو سړی وایي چې زه کوم او اوس یې کېږي نو ودې کېږي، خو د هغې نقصان دا دی چې هغه وکړي غریب سړی هم بیا هغه کوي، هغه بیا په معاشره کې کم راځي او هغې کولی نه شي. نقصان دا پیدا شي چې بیا نکاحونه نه کېږي. دې د وجې نه په دې څیزونو کې احتیاط او سوچ او فکر او د شریعت احکام د هغې باندې عمل کول. زمونږ اوس دا بله مسله د جینۍ وادي، نو د جینۍ په ودونو کې خو روټیګانې نشته یا روټیګان اوس خو پکې بل شی شروع شو، روټۍ خو پرېږده اوس پکې بل شی شروع شو. اوس چې د جینۍ وادي سبی ډولۍ ده، نن به د شپې هم خلک راځي، د شپې به هم ویناګانې کوي. لکه څنګه چې د هلک وادي که نه نو د جنګ په ورځ باندې هم چې نو مېلماني او بیا ولیمه جدای، دقه شانتې د جینۍ په ودونو کې هم دا مصیبت شروع شو. حال دا و چې په هغې کې دا هم نه و چې روټۍ ورکړه او بس چې د کور څه کسان بس هغې له کلي څه پخکړي ورکړه، خبره ختم ده. ولیمه خو د هلک وه نو هغه شی پې باندې بیل راغی. دا یو رسم نه دی، دی بس چېرته انشاءالله سلسله د رسمونو د ودونو او د نکاحونو شروع کوو. حضرت تانوي رحمه الله لیکلي دي، هغه د خپل دور خبره کوي، وایي زمونږ په دور کې کویدن دا قیامت صغرا دی او واده قیامت کبرا دی. دا هغه دور خبره کوي. که زمونږ دی لیدلي نو بیا به د کویدن ته قیامت کبرا وي، هغه واده خو پکې بیا لا بل څه شی په کویدن باندې په لکونو روپۍ چې نه هغه ولګي.